السلام علیکم ملګرو د بیٹ نشان حواله سره الیکشن کمیشن خپل اپیل په سپریم کورټ کې دایر کو پرون د الیکشن کمیشن میټینګ شو چې پای کې د ډسکشن کولو چې د سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصله موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کو کنه نو اخر الیکشن کمیشن د پېښور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دا او سپریم کورټ دغه درخواست سماعت د لپاره مقرر کړي هم د کې د شروع دوه کې په دغه درخواست باندې هم سماعت شروع شي د بیٹ چې کوم نشان د په دې باندې سپریم کورټ کې هم ټرایل شروع شي د پېښور های کورټ چې کومه فیصله واغه الیکشن کمیشن نامنظوره کړې ده او هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده جی بل طرف ته د پی ټی آی چې کوم قانوني ټیم دی د پی ټی آی چې کوم وکیلان دي ای هم د چانه کم نه دي جی ای هم دغه الیکشن کمیشن خلاف په پېښور های کورټ کې بل درخواست دایر کو ای ویل دي چې مخکې اورې پېښور های کورټ کې اپیل پی ټی آی قانوني ټیم دایر کړی دی چې د پېښور های کورټ په حکم باندې تعمیل نه دی شوی کم حکم چې پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته جاری کړو چې پی ټی آی ته د بیٹ نه واپس ورکړل شي نو الیکشن کمیشن هغه نه تر اوسه پورې پی ټی آی ته نه دا ورکړي او نه په خپل سوشل میډیا اکاونټس یا په ټویټر باندې یا په ویب سایټ باندې د حواله سره هیڅ قسم خبره نه ده کړې لہذا د پی ټی آی وکیلانو په الیکشن کمیشن توهینی عدالت کیس چې کوم دی په پېښور های کورټ کې جوړ کړی دی چې الیکشن کمیشن توهینی عدالت کړی دی دا عدالت حکم نه دی منلی پېښور های کورټ ولا حکم کړی چې ته د بیٹ نخه پی ټی آی ته واپس ورکړه خو هغه موږ له وایي د بیٹ نخه تر اوسه پورې نه د الاټ کړی جی دا الیکشن کمیشن باندې د پی ټی آی وکیلانو په پېښور های کورټ کې بل درخواست دایر کو اول ته چې الیکشن کمیشن کم وکیلان دی تللی دی په سپریم کورټ کې د های کورټ هغه فیصله چیلنج کا چې های کورټ والا پېښور های کورټ موږ سره زیاته وکړو موږ د پی ټی آی نه د بیٹ نخه ایستلی وه او پېښور های کورټ د بیٹ هغه نخه واپس ورکړه نو الته بل کیس چې کوم دی په سپریم کورټ کې هم لګېدو او په پېښور های کورټ کې هم کیس ولګېدو په پېښور های کورټ کې د پی ټی آی د وکیلانو طرف ولګېدو او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن وکیلانو طرف کیس ولګېدو چې د بیٹ نخې حواله سره مخکې اوس کچاري پی ټی آی ته د بیٹ نخه ملو نشو نو بیا پی ټی آی چې کوم دی د بلې پارټۍ سره اتحاد کوي او کچاري بلې پارټۍ سره د اتحاد کوي نو بیا پی ټی آی ته مخصوص سیټونه نه ملاويږي او بلې پارټۍ سره چې د اتحاد وکړي نو دا ښکاره خبره ده بیا به د پی ټی آی خپل سیټونه نه وي بیا به د هغه پارټۍ سیټونه وي حکومت چې بیا راځي لکه اوس پی ټی آی کلیټ سپوز جماعت اسلامي سره اتحاد کوي لکه جی یو ای سره نه کوي نون لیگ سره خوړو کوي نه نو خو کې اتحاد کوي جماعت اسلامي سره به کوي نو بیا به حکومت د جماعت اسلامي راځي او بیا به مطلب پی ټی آی ته خپل سیټونه نه مخصوص سیټونه چې کوم د پی ټی آی وي او پی ټی آی ته نه ملاويږي جی بل اسلام آباد های کورټ کې پرون د ایمن خان سایفر کیس ټرایل هم شوی دی سایفر کیس حواله سره جج ابوالحسنات په 14 دسمبر ویلو چې دا کیس په ان کیمرا کیږي اوس بیا جج میاګل حسن چې کوم دغه کاروایی شروع کړې په سایفر کیس کې او هغه ویلي چې 14 دسمبر نه به دا کیس موږ دوباره شروع کوو 14 دسمبر نه چې څومره هم گواهان پېښ شوي په دغه کیس کې څومره هم کاروایی شوې دا به دوباره کیږي جی لکه مطلب دا یو قسم د پی ټی آی د پر ریلیف هم د پی ټی آی د پر خبره ده ځکه کیس دوباره ریورس شو دا کیس مخکې هم یو ځل ریورس شوی دی دوباره شوی دی اوس 14 دسمبر نه چې څومره هم ټرایل په دې کیس کې شوی دی څومره گواهان پېښ شوي دي څومره دې کې کاروایی شوې ده اب اوس یو ځل دوباره کیږي نو کې پی ټی آی خو کمپلیټلی ځان هم تیار کولی شي نوې ایویډنس یا نوې بیانات چې کوم دی هم تیارول شي جی په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام